کوټه ښار کې یا په بلوچستان کې چې کومې شیدې موږ اخلو که نه د چای دپارې اخلو یا د شنګ دپارې اخلو دا شیدې څنګه دي ډېرې حیران کني خبرې په دې حواله باندې زموږ په وړاندې راځي او سړی واوري د دې شیدو یې زړه تور سي چې مې وایي اخیستې ځکه چې کومه معامله کومه کیسه په کوټه کې شروع ده نو په دې حواله باندې ګران اردوونکو د پرایس کنټرول کمیټۍ ممبر دی نظر محمد بړیچ صاحب او دوی باقاعده انجمن تحفظ صارفین چې کوم دی که نه د دې هم دوی د بلوچستان مشر دي او ګران اردوونکو په کوټه ښار کې په دغو شیانو باندې ډېر کره نظر لري ډېر کره نظر لري او کوشش یې دا وي چې دغو شیانو خلاف آواز چې کوم دی هغه پورته کړي یا په ولس کې آګاهي پوهنه چې کومه ده هغه پیدا کړي چې په دې شیانو کې دا ملاوټ دی بله ده یا انتظامیه چې کومه ده هغه را بیداره کړي یا بلوچستان فوډ اتارټي چې هغه جوړه ده د دې شیانو دپاره خوراکي موادو دپاره هغه راپورته کړي را بیدارې کړي نو موږ د ډېره ستاینه کوو ډېر قدر یې کوو چې داسې انسانان چې کوم دي هغه په معاشره کې ضروري داسې ژوندي انسانان که نو نظر محمد بړیچ صاحب بالکل ما سره موجود دی سټوډیو ته دا دی راغلی دی تاسو یې ناسته او راسته نو نظر محمد بړیچ صاحب تر ټولو له مخه خو السلام علیکم او ویلکم وتا ته وایم سنو بلوچستان په سټوډیو کې جی ډیره مننه کور ودان او تیار صاحب چې تاسو موږ ته په دې موضوع باندې بلنه راکړه ستاسو کور ودان جی نو واقعي ډیره اهمه موضوع ده موضوع ډیره اهمه ده دا خو تا بالکل ډیره صحیح خبره وکړه بالکل اورېدونکي په انتظار هم دي ما له پرونه راسي اورېدونکي په انتظار درته کښېنولي دي که نه چې دا څنګه شیدې مټ شو نو کتل دا راته دا څنګه شیدې دي ستا پوجې شو وړو یې کورونو ته دا څه حساب کتاب دی د دې څه کتل تفصیل باندې دا خبره اورېدونکو ته وکړي چې وطنیار صاحب ټول له مخ خدا ده چې خلک پر دې پوه سي چې شیدې دي چې شي او د دې کار چشته یو دا ولی استعمالو زبردست بنیادی طور باندې قانوني طور باندې د پاکستان چې هر شی دی هغه د یو قانون قاعده ضابطه تحت کار کوي بلکې په ټول نړۍ کې د ته یو اسنشل اکوموډیز ورته ویل کېږي یعنی بنیادی خوراک زندگی چې انسان د بنیادی شی دی چې پر دې باندې انسان د ژوند انحصار دی انسان چې کله د مور پیدا سي بیا تر مرګ پورې هم اولنۍ خوراک شدي دي او اخرنۍ خوراک شدي دي بالکل پر دې باندې چې انسان کله په مور پیدا سي اول واره د شیدې د دنیا یو خوراک یو شی نه د اول واره شیدې ورکول کیږي نو که هغه شیدې اول واره د تزار ورکول سي او زموږ د ډېر عجب روایت د ملټي نېشنل کمپنیانو د میډیکل ډاکټرانو یو عجب د کمپنۍ سره د پرسنټیج د کمیشن لپاره چې کله بچی پیدا سي اول واره د وچې شیدې ورلیکلي وای دا نن څه شروع کا جبکې میډیکل ساينس دا وایي د دنیا ټول علوم دا وایي اسلام وایي د دنیا هر مذهب دا وایي چې د کوشنی اول دواره د حق د خپل د مور په شلو باندې او بالکل نظر بړې سب بیادبی مافستا خبره کاټوم پدې کې په قران پاک کې الله تعالی فرمایي یو آیات کریمه دی سی میاندې د تر 2 کلو پوری خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکوي یعنی باقاعده په قران پاک کې آیات هم دی دا لیکن دغه سیوی لکه تاسو ویلې هغه خو خبره دا شی د وطنیار صاحب دا زموږ مسلمانانی زموږ عقیده ده چې خدای یا قرآن مجید یا اسلام یا حدیث د پرونا کې چې کوم شی ویل سوی دی هغه که 1000 کاله 1500 کاله 2000 کاله چې کوم شی سوی دی هغه ساينس نن په تحقیق ثابت کړی دی سیدا صحیح دا بالکل حقیقت دی اسلام د دې ته یا د فرض یا د حق یا د سنت نوم ورکړی دی ساينس دې ته د انسان د بنیادی ژوند حق دا ورکړی دی اوس مثلا دا ساينس دا وایي چې کم کوشنیان ته مندي د 2 کال لپاره شیدې ورکی هغه کوشنۍ کې ریزिस्टेंस پاور دا د هر نه جوړی سره د جنگ د په جسم کې دا صلاحیت موجود دي چې دا د هر قسم نه جوړی سره د جنگ کولای شي او بل د مور د صحت لپاره 2 کال شیدې ورکی هغه ته په تاریخ دا نسی چې هغه مور ته د بریسټ کینسر سوی نن زموږ د زنانو ته چې د بریسټ کینسر هر څلورمه 15 شزوی یعنی سینې د چاتی د سینې کوم کینسر چې دی هغه وجه دا چې کوشنی د شیدې ورکی نه هغه لته جمیږي یخیږي یو کوشنی په 2 کوشنیانو باندې د التزار جوړیږي دا پراپر وید د نه چې دا شی
د جسم سره اوزي ترانسفر سي که څه هم په دې کې د کوچني ساه ده د کوچني ژوند دی دا د کوچني حق دی چې 2 کاله مور د دې ته بچی ته خپل شیدې ورکړي خو زموږ خلک دا شیدې نه ورکړي دا غیر د عمل داسې چې کوچنی ګرد عمر نه جوړه مور ګرد عمر نه جوړه نو د دواړو شخصیت په دا کې دی چې کوچنی ته د 2 کاله لپاره شیدې ورکړي اوس راځو شیدو ته شیدې لکه مخکې چې ما درته وویل چې د یو انسان د پیدایش سره نیولې بیا تر مرګه پورې پر دې چې انسان اخري ضعیف سي د په بدن کې د جسم ټول داسې کمزوري سي چې دته واقعي وایځنه چې دغه د شیدو سهاره هغه یو بې ضرره بې تاوانه شاید چې دغه د سپینجیري یا سپینسري ته وای د سره د چې هغه په شیدو کې شیدې او ګلاس شیدې ورکړي یا عام څوک نه جوړي چې مریض و بس یار شیدې ورک په شیدې کې د ټول کیلوریز د ټول ویټامینز د ټول شیان چې د په ګرد شیدو کې اوس موږ دلته بدبختی دا چې موږ دلته شیدې ورکو یو خود مور شیدې دي مور دا ترنګ دی چې یو د فیشن خبره بل د اکتلفي خبره ده بل د ماشوم په حق باندې ډاکه ده دا کار خو کوي بیا چې د مارکیټ څخه کوم شیدې اخلي هغه یا پاوډر دی پاوډر هغه ملټي نېشنل کمپنیان دي هغه دومره ګران دی چې زموږ د غریبانو د وس کار نه دی غلا بکی ډاکه به وي د کور وچ ډوډۍ وکي د کوچني ته شیدې ورکي نو یو خو بنیادی زما د هر من د هر خور سره دا گزارش ده دی چې کله چې کوچني ته پیدا سي کوچني ته چې هر څه کوشش کیږي په کار د چې خپل شیدې ورکي د بازار شیدې کتن ورنکي چې بازار کې څنګه شیدې دي دا ما ته ډېر معلومه ده چې دا وخت په کوټه شهر کې مخکې موږ په پروګرام کې ویلو چې په کوټه کې دا وخت چې روزانه موږ استعمالو د 8.5 لک لیټر شیدې موږ استعمالو لا 8.5 لک لیټر شیدې استعمالو کوټه کې او زموږ پیداوار چې دی دا د 2.5 سره په کم 3 لک دی مطلب تر 3 لکو پوری شیدې موږ پیدا کوو دا پروډوس کوو د ډیمانډ سکم دی هغه 8 لک دی 8 لک سبالا دی 8 لک نو دا 15 لک لیټر 15 لک لیټر شیدې دا کم ځای راځي دا ګرد د بړیس مارکیټ مهرباني ده دا د اډې مهرباني ده دا د ایران سره د بارډر سره چې کوم وچ شیدې راځي اوس په موږ په دې په خوا به دا ویل چې دا انسان ته به ویل په کلی کې چې یاره دا د ډالډا پیداوار دی و ډالډا سپریم غوړي سو چې هر سړی ته ملاویږي نه هر سړی ته ملاویږي اوس دغه رقم شیدې چې دی کوم دا وایي چې وچ شیدې معیاري شیدې هغه د ملټي نېشنل کمپنیان دي دا د غریب په قسمت کې دي نه غریب بیا د کمزوري شیدې استعمالي کمزوري شیدو کې بیا دلته خو دومره وحشي د ظلم باندې دا معاشره ده وطنیار صاحب د ایران څخه چې کوم شیدې راځي د زموږ بیپاران ورته ناستي دا هلته یا ایکسپایره یا ایکسپایری ته نږدې یا هغه د ټولو کمزورترین شیدې چې لمرو یخونه و دا ګرد پروسس وخت په تیر شوی د دې ټول کیلوریز دا ټول شیان ختم شوی لمرو ختم کړي وي دا د زار شکل اخیستی اساسي په یو ټیسټ او خوند دی پکې نوري ټیسټ خوند خو ګوره اوس یو صدی د ټیکنالوژي دور دی چې ته هر رقم شیدې جوړې تا ته هر رقم شیدې جوړیږي کیمیکلز پکې اچي کته ملای زیات غواړي ملای درته درکې کته ډېر خوشواله غواړي نن په کوټه شهر کې د 50 دکان سره هم څوک نشي ثابتولای چې دای دی مستې د خپل شیدو جوړي دا 100% یعنی 50 دکان نسته دا مستوغه خاص کر مستې چې دومره خوږی دی ملای پکشي کې دا ګرد کیمیکل دی دا ګرد پاوډر دی او شیدې کې ځای پیدا کیږي شیدې پیدا کیږي هغه ډېر کم دي او هغه شیدې دی څنګه پیدا کوي هغه شیدې موږ د 13 هفته د ډیسټریکټ اډمنسټریشن موږ د فود اتھارټي ممبر را سره موږ د ډیریانو معاینه وکړل ما سره ټول ریکارډ وسو موجود دی چې کله ګامې شي یا غواوی لوشي شیدې زندباسي کله چې ګامې شه بچای واچي په دویم ورځ باندې دا بچای دی زندي واخلي دا پورټلان ولا باندې خرڅي علالي بیا د پس د نازک خوشي په حساب دا د پس په غوښه په حساب باندې په مارکیټ دا ظلم دا یو خدای دې نسل کشي روانه ده چې دا څنګه د بچای پیدا سي دی الته دا شوی کوښنه چې د شیدې ډېرې خوري د دې دغه ورزه چې ورته وایي دا یو ورځ یا 2 ورځې دا کوښنې ته ورکړي د هغې بعد کوښنې د زندې خرڅ کړي هغه بیا هوټلانو والا علالۍ د روش په حساب یې خرڅوي بالکل دا یو نسل کشي د حیوانانو روانه ده د دې څه فارمینګ نشته چې دا پر مخ باندې دغه کړي بیا چونکې چې دا خو حیوان دی حیوان هم انسان دی اولاد دی اولاد یې ژول دی نو هغه بیا شیدې نه ورکړي شیدې کمې کړي بیا دې ته د اکسیټوسین بوسټن یو انجکشن ورته وایي دا ستنې ورلګوي دا ستنې کې وقتاً فوقتاً دا د کینسر دا د 25 سره د 30% د دې جراثیم چې دي دا په شیدو کې ترانسفر کیږي
دا موږ بیا دا ترانسفر کوو. دا نه چې کینسر د پاکستان دویمه غټه ناجوړي ده. هغه وجه دا ده چې موږ په خوراک کې ملاوټ، هر شی کیمیکل، هر شی کیمیکل. اوس کیمیکل خو په خپل لحاظ ټیک دی، تا علاج وکړي، لکه میډیکل تا ته چې دوا درکړي، هغه دوا خو ستا هغه ناجوړي لرې کوي، خو هغه ساید افیکټ خامخا لري. د هرې ګولۍ د هرې دوا شاته لیکلي چې دې ساید افیکټ دا دی. نو دا ساید افیکټ د زموږ د میډیسن هغه چې په شیدو کې چې کوم ځي موږ جسم ته بیرته راځي، دا د کینسر د زیاتولو کې کومک ورسره کوي. 10% په شیدو کې وخوړئ، 60% په ډوډۍ کې وخوړئ، 15% په غنمو کې وخوړئ. نن چې د زموږ انسانان د دې معاشرې ګروت نه کوي، د انسانانو عمرونه کم وده نه کوي، وده نه کوي، پرمختګ نه کوي. هغه بنیادي وجه دا ده چې زما غنم د کات په ذریعه دي، زما سیب د کات په ذریعه دي، زما هر شی چې دی دا د کار دی. په دې کار یعنی دا کوم اثر رسي موږ په باغونو کې ورکوو کنه. دا ګرد شیان د دې ساید افیکټ، میوه درته خوږه کی، شی درته غټه کی، زمیندار ته ښه فایده ورسیږي، مو ته ښه په خوند وخورو. لیکن د دې د ګټې په ځای چې دا کم ضایعات موږ په بدن کې دا وختن په وختن جوړیږي، ځواني وي، ریزیسټنس پاور زیات وي. دا انسان چې څومره د کمزوري خواته ځي، هلته په ده باندې د منفي بکټریا ورته ویلی سي، وایرس هم ورته ویلی سي، دا عمله زیاته کوي. انسان داسې کوي چې د 50 کلو بعد زموږ انسانان د ژوند سره لاس پرېنځي، بیا د خولې ته لاس ورچولی دا شی نشي کولی. بالکل په دغو موضوعاتو به وروسته هم بالکل خبرې کوو. فلحال چونکې زموږ ویډیو چې کومه ده موږ خلک ګوري هم که نه، که موږ بېرته راسو د کوټې ښار د شیدو خواته، چونکې ویډیو زموږ څه کم ټایم وي که نه، د شیدو خواته راسو چې دا شیدې څنګه دي. تا ډېرې خطرناکې خبرې نور په تېرو پروګرامونو کې کړې وې، نو یو ځل بیا غواړم چې خبرې وشي. هغه مخکې موږ د مجلس ولکم په ثبوت باندې رسوو چې په کوټه ښار کې چې دا کم غټ خلک د زموږ یاران چې د ماښام ټایم په کوټه کې یو لوی رواج جوړ شوی دی د هوټلینګ. یو هوټل هم څوک دا نشي ثابتولی چې دا هوټل کې دی فی اور صفا شدي. که څوک هر څوک خپل د ژوند سره محبت لري، خپل ژوند بچاوي، په ښار کې چې ته وایې چې دا سم هوټل دی، داسې شیدې اوس خو کرپشن په خوا ښکاره کېدی، اوس د ایوان په نس کې دننه کرپشن کوي چې دته کم ستنې ورلګوي، دته کم کیمیکل ورکوي او کم یوریا د استعمالي او دا بېرته راځي زموږ په جسمونو کې د شیدو په دغه باندې. موږ ما سره ریکارډ پروت دی، زه ورښکاره کولی سم، ویډیو جوړې کړي دي. دا 13 هفته موږ د مختلف ډیریانو ویزټ وکړي. په دا ډیریانو کې د اکسیټوسین او د بوسټن انجکشنز دا دی ورلګوي، بیا شیدې راباسي. یعنی شیدې به تا ته د ګامیشه ستا په ایوان به ستا په مخ کې ولوشي، شیدې به درکړي، خو هغه چې ته بېرته لیبارټري لوسې په هغه کې هم د یوریا او د اکسیټوسین د بوسټن جراثیم خامخا پکې موجود دي. بیا چې دا ته راواخلې، دا بیا ته کنورټ کې د چایو خواته، هغه نور په زار کې بدل سي. په هغه چایو کې بیا دی دا کوي چې دی 3-4 قسمه پاڼې استعمالوي، چونکې دی په کمرشل بیسس چلی، ګټه زیات غواړي، تاوان کم کوي، خرڅ انویسټمنټ زیات کوي. نو په دې کې دا موږ د خولې ظاهرا دغه دی و دا شیدې چای څوک کوي با مختوي. زه ذاتي تور خپل وکم په بازار کې، په کور کې نه، په بازار کې زه د شیدې چای وکم، زما د ستې خولې د تڼاکې سي یا داسې وچه کېږي، د خولې خوند د انسان خراب سي. په 15 منټو خو به ته خوند پر واخلې چې شی چای دی، گاړه چای دی. دا شیدې گاړه چای د اصل کې هغه کیمیکل دی چې ما ته د زار په شکل کې خپل بدن ته وراچو. د 15 کالو کوچنیان دي، د معدې نه جوړي ده، هر ورځ د کینسر نه جوړیان دي. هر سړی ویني ساري خبره پورته کې فیسبوک خلاص کې فلانه ځوان چې دی د کتیکل بندونه سي انتقال کړی 25 باندې د 25 کال عمر دی، د هارت اٹیک څخه غوښت. دغه زموږ د خوراکي کم شیان چې دی، بیا خاص کر شوده چې ده، اوس موږ یو ډیر دغه کار روان کړی دی د بلوچستان فود اتارټي په کومک باندې. دا پروش کاله موږ تجویز ورکړی، هغه ډي جی کور ودا یوه میاشت د شیدو کمپین وچلوي. په کوټه کې د 15 تاریخ سره نیولې تر 25 تاریخ پورې په کوټه کې د شیدو خلاف یو کمپین شروع دی. هر چاته چې هر قسم په شیدو کې شکایت وي، بلکې که شکایت وي که نه وي، د خپل همسایه د شیدو والا د شیدو ټیسټ د فود اتارټي سره وکړي چې د زما همسایه چې ما له شیدې راوړي، زه هره ورځ وړم، خپل خور، خپل مور، خپل یا له دوکان یا خمو د شیدو دوکان چې په کار د فود اتارټي ته وایي چې د دې شیدو یا یو پاو شیدې خپله واخلي، یو 50 روپۍ ضایع کړي، دا شیدې واخلي چې د فود اتارټي دفتر ته ویستي چې د زما د همسایه د شیدو کوم دوکان دی، دا شیدې واقعي شیدې دي که په دې کې کیمیکل دی یا بل شیان دي. نو فود اتارټي دا وخت د 20 شپو په ګرد کوټه ښار نه په ګل صوبه کې د خاص کر د شیدو یو کمپین شروع کړی دی چې په هغه کې شیدې، مستې،
د دې سره ریلیټډ شیان چې دي بیا خاص کر د دوه ایټمه لکه شیدې چې دي او مستې د دې اسسمنټ کوي. اسسمنټ خو به نسو ورته ویلی، یو اپریشن یو کمپین شروع کړی دی که هر چاته د شیدو په هکله باندې څه شکایت وي پکار دی چې فوري طور باندې د فوډ اتارټي په نوټس کې دا خبره راوړي. ټلیفون ورته کولی شي، ویب سایټ یې موجوده دی، موږ ته ټلیفون نه کولی شي کنزیومر وایس ته موږ د هغو د شیدو په هغه ځای کې لیبارټري بالکل اوس د فوډ اتارټي سره دا طاقت او توان سته چې د دوی خپل موبایل چمان دي او د سپاټ درځي ستا په کور کې ستا د دکان سره ستا مخ ته دغه ټیسټ کوي، تا ته په هغه ځای باندې رزلټ درکوي چې په دې کې د شیدو مقدار څو دی، د ګامې څو شیدې دي، د غوا څو شیدې دي، شیدې ستا نسته، کیمیکل په دې کې څو استعمال شوی دی، دا کمپلیټلی ستا د دکان ستا د کور مخ ته تا ته د دې رپورټ درکوي. او پروند هم پر دې باندې ډېر لوی دغه و چې زموږ په زراو لیټره شیدې فوډ اتارټي په نالیانو کې وبهیولې، هغه چې په کم دکان کې ځي فوډ اتارټي چې ګوري چې د دې لیبارټري یا د دې په شیدو کې کیمیکل دی یا زار دی، هغه شیدې د دې په مخ کې په نالۍ کې چپکوي چې دا شیدې نه دي، دې ته میلکو وایي، وایټنینګ ورته وایي، د سپین شیان دي، دا د انسان صرف هغه د لمبه په ماتوي چې دا سپینې شیدې دي چې خورم، اصل کې دا شیدې نه دي، دا